نو ما جړلې دي چې دې سره زه څه چل کوم څه تربیت دي له زه ورکړم. ما ورته وویل چې ما لوبې شوقونه کوله. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما کنن یو طرف ته د چارسدې په ماجوکی کې قیامت ته، نو بل طرف ته د فخر او د ویاړ یو فضا ده. نننی پروګرام کې زه ستاسو ملاقات د یو شهید د خاندان سره کوم، او دغه یوازې شهید نه دی، یو ډېر بهادر شهید دی. قدرمنو ایډیشنل ای سی ایچ او بهار علي چې د نن نه 7 ورځې مخکې په پېښور کې په پیربالا کې په یو بینک باندې ډاکوان ورغلل، او هغه دغه موقع له راورسېدو په هغه فوټیجز کې سی سی ټي وي فوټیجز کې ښکاري چې بالکل نیغ په نیغه دغه ډاکوانو له ورغلی دی. د فوټیجز کې چې کله خلک ګوري نو حیران هم شي چې دا سړی ولې دونه په خپل ژوند باندې تنګ دی. خو چې کله بیا د دې خاندان د کور تاریخ مونږ ګورو نو بهادري د دې په وینه کې شامله ده او نسل در نسل پکې را روانه ده. او د هغې وجه دا ده چې د دې بهادر شهید یو بل رور هم د دې خاورې لپاره، د دې وطن لپاره خپل ژوند، خپله وینه او خپله ځواني قرباني کړې ده. د شهید بهار علي د رونو سره خبرې کوو. دا د هغې مشر رور دی، دا یې بل رور دی، دا یې واړه بچي دي، بهار علي زوی. د دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم کاکا جي. وعلیکم السلام. ستاسو د مشکل ډېره مننه، ډېره شکریه. او ستاسو مونږ مشکور یو، تاسو دې ځای پورې راغلی، مونږ له هم تسلي راکړه، مونږ له هم داد راکړو. نو مونږ سره داسې الفاظ دي چې ستاسو شکریه ادا کوم. په هر حال دا درد چې و دا به مونږ ته دا د الله فیصله و، د الله طرف نه به مونږ ته میلاوېده. په هر حال زما رور بهار علي دا د ده لپاره د دې برتۍ منډې کوشش هم ما کړی و، په خپله باندې د پولیسو طرف نه اډورټایزمنټ راوتی و، دې پسې ما منډې په ډېره مشکله باندې دې ما دغه ځای ته رسولی و. الحمدلله زما دا دویم رور دی چې دې شهید کېږي د خیبر پښتونخوا کې، او ښه د نرتوب په دغه باندې شوی. ځکه چې په زما بل رور په سن 96 کې په تنګي کې وفات شو، افسر علي شهید، هغه هم ډېر د نرتوب کارکردګي او مظاهره کړې ده. تمام کې پی کې پې ګواه ده، بالکل ډسټرکټ پولیس 410 په ګواه ده. او اوس هم افسر علي د فوجي د رور په نوم باندې یادېږي. او دا دویم بهار علي چې دی نو دا هم زما ډېر ورکوټی کشر رور و. کاکا جي یو سوال درنه بل کوم چې مخکې افسر علي هم دغه شانته کې شهید شوی دی، ټیک ته اخو شهید شو، خو دلته کې د هغه شاته د درد او د قیامت یوه نه ختمېدونکې سلسله پاتې شي. کله دې چېرته دا سوچ کړی و چې یاره بل رور نن داسې بایللی دی او دا نه لېږم پولیس کې نه لېږم؟ نو دا خو بس د قسمت خبره ده، د سړي خپله خوښه نه وي که نه، دا خو بس فیصله د بره نه شوې ده. داسې خبره نه ده دا چې کنې مونږ مطلب دې کې رور تللی دی او مونږ دا رور دې کې نه لېږو. نو که دا مونږ نه لېږو د ده فیصله شوي نو دا مرګ به په بل ځای کې هم دله راځي، دا خبره نه ده. باقي د کې پی کې پولیس ما سره مخکې هم تعاون کړی دی، اوس هم ما سره برابر تعاون وکړو، او ما له غټه تسلي راکړه. جي پي صاحب هم ما سره په هسپتال کې شانه بشانه ولاړو، او زما ډېره مطلب امداد وکړو، تسلي زما د رور د ټریټمنټ دپاره هېڅ قسمه مطلب دا مونږ ته لکه مسله مخې ته نه ده راغلی چې د ډاکټر نه خبره پاتې ده، یا د وینې نه خبره پاتې، یا د دوای نه خبره پاتې ده، یا د نرس نه، یا د مشیندرۍ نه، هېڅ نه هم نه. باقي صاحب ما ته پخپله مو وویل چې را بچې ته وګوره که نه زمونږ د پولیس طرف نه خو تا ته مسله نشته که نه. ما ورته یاره سر زما پولیس طرف نه ما ته هېڅ ګیله نشته. باقي قسمت زما خپل دی، زه به خپل رب نه سوالونه کوم او خپل رب نه به غواړم که زما دا رور بچ کړي، او که بچ یې نه کړي نو بس مال د هغه دی، نو په دې کې زه څه کولی نه شم، او ډاکټر هم پکې څه نه شي کولی. نو زه به ده ووایم چې ستاسو ملګرو به زه دا ډېره شکریه ادا کړم، دا درد به زموږ په نصیبه و، بس دا د الله طرف نه د الله پاک زما صبر دی. باقي زه د دې بچو لپاره مطلب دا دی سوچ کوم چې یاره د دې د مستقبل به اوس
څه کېږي د دې بس دغه پریشانۍ غشتې مې زما د ورور 3 بچي دي او خدای ده نو انشاءالله هغې له خو به زه په سر لاس کېږم او دې له به زه په سر لاس کېږم سره به پاتې نه شي خو لکه سوچ خو غشت یم ځکه چې زه په خپله ذاتي کمزوری یم بالکل جی زه کمزوری یم زما په خپله بچي دي د غر عمره لوی رور دی بایللی دی زما په خپله بچي دي که نه نو زه اوس سوچ غشتم چې زه به د خپلو بچو دا زما زوی دی بلا واده نه دی کړی تعلیم یې نه دی برابر روزګار یې نشته هېڅ یې نشته دی تاسو ته مخامخ ښکاري دهان مې دې طرف ته راوړی یتیمانان دي چې دې سره دې یتیمانانو که زه لس درکړم د دې سر نه خو دا به څه کېږي نو بس ما ته دعا وکړئ ما سره امداد وکړئ چې زه د دې بچو د تربیت د کولو جوګه شم بس نور زه څه نه وایم باقي مرګ او ژوند دا د بره د الله د طرف نه دی او زه د الله په دې فیصله باندې بالکل مکمل مطمئن یم او مکمل پرې شکر ګزار یم الحمدلله کاکا جي سترګو کې د اوښکې دي او اوښکې به زه کوي چې بیا به دغه خبره وکړم چې د غر عمره لوی رور دی بایللی دی د هغه شاته دې ګلونو ته چې ګورې نو زړه نه به دې قطره قطره وینې څاڅي او ما دا کومې خبرې چې دا ما په ډېر زور وکړې کولی نه شم خو ما دا اوس نه په یو لاس ما دا کونټۍ نیولې خو په یو لاس ما ځان له زړه کلک نیولې دی چې زه دا خبرې کوم نو دا بیا دې په خبرو کې دومره لویه حوصله ده دومره غټ فخر دی په خبرو کې محسوسېږي چې زه وایم چې نور خلک به وایي چې مونږ خپل بچي هم دغه شانته کې د دې وطن لپاره د قربانۍ لپاره مخکې کړو دونه غټه حوصله دې په خبرو کې موجوده ده بس دا خو ستاسو د دې راتلو سره زما حوصله زیاته شوه بلنده شوه او زه کوشش کوم ما اوس پرون روز د دې نه یو مخکې اټیک به موږ باندې راغی د رور دغه یو ورځ نه مخکې دا راپسې راغی غرمه ټایم و چې موتی لالا پاسه ولې وایي بس بهرني ښه نه دی یو دم مې حوصله بیله او ډون شو بس بیخي ختم شوم هغه چې ورور رانیغ شو نو خدای پاک پکې 24 غنټې ټایم بیا هم ورکړو نو چې په 24 غنټو بعد کې دې زما دا ورور چې کله وفات شو نو زه د مرګرو د ما سره خورینو د بچیو را سره د ورور را سره وارور را سره دا ټول لکه دې زه پوه کړی نه یم او چې دې کله زه پویولم زه چې زه په ځان پېښ شوم یو 15-20 منټ بعد چې دې هر یو شی برابر کړو زه ورتم نو هغې د هسپتال نه تیار سنبال کړی راوویستو خو بیا دا زما د خولې نه چغه وتېره او نه ما جړلي دي نه ما خندلي دي بس زما بس هغه کلک غونډه شو نو بیا زه پوهېدم چې زما دا اوس چېرته دی بس زه په دغه بیا نه پوهېدم ټیک ته جي کاکا جي زړونه کار څومره سخت و خو بیا هم وینه وه خوږه رشته وه ستا لپاره یې د زوی درجه لرله مشر ورور یې د پلار په ځای دا د تربیت ټول ما کړی دی د تعلیم ما کړی ما مزدوري کړې نوکري مې کړې ما په ده باندې ړومبی تعلیم ما په ده کړی دی او دغه ځای ته الحمدلله دغه ځای ته د رسول ما دی په سعودي کې سعودي نه ما واپس راغوستی دی او بیا مې دغه ځای کې برتي کړی دی د سی پی او کې 3 کاله پوره 3 کاله ما په سی پی او کې منډې والې دي کله چې بیا حیدرخان اوتي صاحب وزیر اعلی شو نو دا په 52 ویکنسو باندې بیا دا دسخط او دا اعلان هغه کړی دی او دا بیا دا کسان برتي شوي او دا دونه په اسانه نه دی برتي شوي کاکا جي الله دې غم اسان کا قدرمنو دا د شهید بهار علي بل رور د دې سره هم څه خبرې کوو څه به راته ویل غواړې ډېر سره تاسو ډېر مهرباني چې تاسو دلته راغی زه خو بې تعلیمه سړی یم ډېره خبره نه شم کولی او بس زه به دا ووایم چې زما ورور دی وفات شوی دی زه په دې ماشومانو باندې ډېر زیات خفه یم خپل مې بچي ډېر دي رانه راته ولیکل دې بچو ته الله راسیوا شو چې دې سره زه څه چل وکړم څه تربیت دې له زه ورکړم خپله مزدورۍ لپاره هغه ته تللی یم اسلام آباد ته هلته مزدوري خواري کوم خپل بچو له پیدا کوم که نه نو بس دغه الله یې د دې مل شي زه خو اوس هلس نشم کولی صحیح دی جی الله غم اسان کا یقینا چې په دې موقع باندې د سړي په اختیار کې نه چې هغه خپل اوښکې خپل دغه ژړا خپل فریاد کنټرول کړي بچي ستاسو نوم دی ابوبکر نوم دی ته مشر یې ټولو کې ښه بچي څه ته به راته څه وې څوم کلاس کې سبق وې نرسري کې سبق وې ښه او تاسو 3 وروڼه یې او خویندې څو یې خویندې نشته دی د بابا کومه خبره ته ډېره در یادېږي
هم؟ د بابا څه ده کومه خبره ته ډېره در یادېږي چې ښار به راتله نو تا به ورته څه وایې چې ما له څه راوړه؟ ما ورته وویل چې ما له لوبو شیزونه راوړه. صحیح صحیح کاکاجي لږ مخکې شه که نه څنګه ستاسو چم کې یو طرف ته که قیامت دی نو بل طرف ته د دې ستاسې غریب سړي په رور کې په بچي کې دونه حوصله دونه بهادري چې هغه ورله په منډو ترړو باندې نوکري کتلې وه بیا یې دا پروا نه کوله چې ګوره د دې نوکرۍ لپاره به لالاجي څونه منډې ترړې وهلې وي څپلۍ به یې شلېدلې وي او بیا یې هغه خپل ژوند مرګ ته یې ځان ونیوه. صاحب ستاسو ډېره شکریه چې دلته راغلی او موږ نه هم تپوسونه وکړل. دا اصلي کې زما ویرونه کېږي ویرونه ګوانډ هم یو دی حجره هم یوه ده چم ګوانډ هم یو دی خو دا خبره ده چې بس ټول هم د ده په سر دی پوه شولې او موږ د هغه په دغه باندې دغه شهادت باندې فخر کوو. یو بل قسم دغه شان د دوی ورور هغه هم شهید شو دیم پکې راغی خو دا ډېر بادري ده کړې ده ډېره زیاته بادري کړې که نه نو بس الحمدلله په دغه شهیدتوب باندې موږ هم خوشحاله وي چې مړ خو هسې مرګ دی که نه زه به موږ ټول د دې دنیا نه خو ده خو د شهادت مرګ دغه کو ډېر افرین پې خلک وایي یعنې حکومت هم پې ډېر افرین وي خلک هم پې وایي که نه خو بس الله دې وبخي بس نور موږ بس ووایو ډېر لوی غم دی بس په دغه بچو باندې خلک ډېر زیات خفه دي چې ماشومان بچي دي پاتې شو که نه بل دغه خبره د دې خبرې واورېدلې اوښکې فریاد سلګۍ او فخر او ویاړ یو شانته کې دي که یو طرف ته یې د غر عمره لوی رور بچی بایللی دی نو بل طرف ته دوی فخر هم کوي او یقینا چې دا هغه جذبه ده چې دی د دې وطن دا ګلستان تازه ساتلی دی. دغه ټول تفصیل دغه مناظر تاسو وکتل خوشحاله اوسئ خادم غواړم.